الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلكم يرجعون وقال في موضع آخر وظهروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك زما خوږو قدرمنو عزتمنو مشرانو قاری صاحب بیمار دی تبه د پرونه چې ډیره زیات هغه نشته دی یو څو خبرې ستاسو مخکې عرض کول غواړم ستاسو وړاندې ما د سورت روم د الله د مبارک کلام یو آیات ولوستو او د کلی پیغمبر د مبارکو احادیثونه می د احادیث مبارکو د یو حدیث لږه حصہ تلاوت کړه محترمو په دنیا کې په انسان باندې هر قسمه حالات راځي بیماریږي انسان چې بیمار شي بیا په دوايي سره روغ شي لوګه پیرا شي پروټای سره موړ شي غم پیرا شي سموده غم هم ختم شي خادی پیرا شي خواجه عزیز الله سن مجذوب رحمت الله علیه شعر وای جگہ جی لگان کې دا کې بیا اخیره کې یو کړی داسې وای چې د دنیا خوشحالي داسې ده چې دا خوشحالي په ځای هم جړا شي بیا لکه ودونه په واده کې سړی خوشحالی خو همغه واده وله باندې غم راشي بیا هغه څه موده پس جاړي نو د دنیا خوشحالي معرضي ده غم معرضي ده لوږه معرضي ده بیماری معرضي ده خو یو شی داسې دی محترمو چې هغه دلته انسان خرابوي
او هغه شی زنکدن وخت کې انسان خرابوي او هغه شی قبر کې انسان خرابوي او هغه شی د قیامت په ورځ دې خرابوي او هغه شی پولیس ویرات باندې دې هم خرابوي او هغه شی د الله د دیدار نه دې هم محرومه کوي او هغه شی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شفاعت مبارک نه دې هم محرومه کوي. په دنیا کې الله پاک د آیات کې وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وایي ښکاره شوی دی په وچه او په سمندر کې فساد د خلکو د اعمالو د کردار د وجونه. کله چې خلک نافرمانی شروع کی، د الله نه بغاوت شروع کی، د الله د راوړی شوي دین نه، د رالیږلی شوي دین نه، د پیغمبر د مبارکو احکاماتو نه یو سړی نافرمانی شروع کی، نو بیا دغه انسان په دنیا کې هم خرابېږي. په دنیا کې به د دې انسان زندگی تنګ، مال به ورسي، پریشانه وي، شپې به څملي، ګولۍ به خوري، ډېر بچي به په بچو کې به هم پریشانه، ډېر جیداد به په جیداد کې به هم پریشانه او زنکدن به هم ډېر زیات سخي، قبر به هم ډېر زیات تنګ شي. حدیث کې راځي قبر آواز کوي چې زه د تیارو کور یم ماله رڼا راوړه. نو رڼا محترمو څوک بیټري بلب نه وړي، هلته به ته اعمال او کردار وړي. ستا زندګي 50-60 کاله زندګي الله درکړې ده، ته د شپې څملې ځان سره محاسبه وکړه، ځان سره حساب وکړه. سار پاڅېدلی ما او الله راته خپل کلام کې ویلیم دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې انسانا ما ته صرف د خپل عبادت د فاره پیدا کړی. او بیا 12مه سپاره کې وایي چې ما هر شي سره د رزق وعده کړې ده، هغه له رزق ورکومه. نو چې دا ټولې وعدې الله پاک ستا اخیستې دي، ذمواري کړې ده، نو ته سوچ وکړه چې یاره 50-60 کاله زندګۍ کې ما تېره کړه او نن سار پاڅېدلی یم او ماخوستن بیرته کور ته رالم، آیا ما څومره احکام د الله ومنل، د پیغمبر مبارک څومره طریقې ما ژوندی کړې، او آیا ما د سار نه د ماښامه پورې د الله نه څومره بغاوت وکړو، او آیا د سار نه د ماښامه پورې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څومره بغاوت وکړو. نو بیا ستا ګیله حقه ده. که تا 5 وخته مونځ دی، کم از کم 5 وخته مونځ له تا 2 غنټې ورکړې وي، خو ډېره ښه ده. خو چې ته ګاګ ته ووایې چې ته 2 منټه ودرېږه او زه 2 منټه کې د ماسپښین مونځ کومه، او ته راشي لکه چا چې ودرولې په زورې، بیا دعا ته نه ایسارېږي. تاسې یو مونځ داسې وښیئ چې یو سړی سب ته مخکې کېږي. سوچ کوئ، دی د جیب نه موبایل راوباسي ورته وګوري، په موبایل د بره تصویر لګولی، یا د زوی یا د وروري یا د یو محبوب تصویر لګولی. تاسې یو مونځ داسې وښیئ ګورئ چې یو انسان سب ته مخکې کېږي او د موبایل ته نه کتل. یو مونځ داسې تاسې وښیئ، بیا یو مونځ داسې تاسې وښیئ چې یو انسان سلام اړولی، د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې نوم اخلو، فخر پې کوو چې هغه اوږد حدیث دی چې ټوله شپې مونځ وکړو. بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وویل محبوبه ستاسو خپې مبارکې وپړسېدې، الله خو ته دا ټول هر څه معاف کړي دي. او محبوب به یې مونځ سلام واړه نو څه به ویل؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
الله دا به وي. نو تاسو یو مون داسې ثابت کوي چې چا سلام اړولی او د موبایل لا اخیستی نه او د پې دا تصویر کتلی نه. بیا تاسو کور کې نظر وکئ چې یو انسان بشترې ته خیږي. د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو 33 ځل سبحان الله دا مختلف تاسو اورئ دا ووایئ او غني څملئ. نو تاسو به سهار مانځه ته پاڅېږئ چې مونځ وکئ زندګي به هم د راحت او د سکون شي. نو ته چې څملې نو چې سپین ږیری پې نه پوهېږي هغې خو نه کوي نو ستا پرېوتل هم د دې سره دي. ته په دکان کې ناست یې 3 شاګردان دي یو پخپلې نو که کار دې نه مې هغو ته دا بچی استغفار ووایي ځکه الله پاک وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا څه چې په انسان راځي دا د اعمال او د کردار د وجې نه راځي. بچی استغفار ووایي چې دا حالات سم شي. نو چې د 3 شاګردان یې هغه هم په دې مصیبت کې اخته یي پخپله هم اخته یي نو ته بیا ووایې ستا په رزق کې به کم ځای نه برکت راشي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړه حضرت دې خبرې ته سوچ وکړئ او بیا به لارې چې زه هم سوچ ته کوم. ویل حضرت یو انسان دی 15 وخته مونځ هم کوي تهجد هم کوي چاش مونځ هم کوي اشراق هم کوي تسبیح هم ستړي کړي او غټ نستوړي هم کړي دي او یو سړی دی هغه تسبیح هم ستړي نه کړي خو صرف 15 وخته مونځ کوي. وایي څوک چې را 15 وخته مونځ کوي دی د هرې ګناه نه ځان ساتي او چا چې دا غټ نستوړي هم کړي دي او 15 وخته مونځ او اشراق او تهجد او په لاس کې یې دغه هم کړی دی د ګناه نه ځان نه ساتي. حضرت دی کې کم یو غوره دی. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا 15 وخته مونځ والتې ډېر غوره دی چې دی ګناه نه کوي. محترمو موږ او تاسو ټول د معاشرې خلک نن کوڅه په کوڅه مدرسه ده. مخکې د مستوراتو به دومره هغه په تبلیغ کې نه تلي هغه اوس روانې دي مدرسې دي جوماتونه ډک دي او هیڅ انقلاب نه راځي. ورځ ته ورځ موږ پریشاني زیاتېږي. نو وجه څه ده؟ وجه دا ده موږ ګناه نه پرېږدو. کله به باچایان هم سکنځل کوو کله تاسو ته مالان علاج خو شپې بسترې ته وخیږي سهار نه وی خدای پاکه پاڅېدلی ومه ماخوستنه پورې مې څه وکړه بیا فیصله وکړه بیا باچا ته هم کنځل وکړه بیا عالم ته هم وکړه بیا به بل لعنت ووایه. خو چې کله ستا خپل تعلق د الله سره په نافرمانۍ کې دي تا د الله نه بغاوت کړی دی نو الله دا کلام دې له رالیږلی دی خو موږ ورته جوړ نیو چې وایي تی وګوره کیف کان عاقبة الذین چې څنګه شه انجام د هغه خلکو. الله فرمایي ستاسې نه ډېر تکړه و کار روزګار کې هم بیلډینګانو کې او هغه خلکو چې کله نافرمانی وکړه ما هغو داسې انجام که چې پته هم ونه لګېده. نو تاسې پکې څه یئ؟ الله ظالم نه دی. الله په یو انسان د اویاو میندو نه زیات خفه کېږي خو چې کم کار او کردار دی نو زمونږ او ستاسو د نافرمانو وجه ده او موږ تاسو دې ته سوچ نه کوو. کله چې ګناه په معاشره کې عام شي د ختم نبوت د ختم قرآن پروګرام جماعت کې موږ چې کله لاړ شو نو ټولو موبایل یې راایستي ټولو دې ته نه ګوري دا مولا څه وایي چې ویورو نو هغه ته یې موبایل یې نیولی لکه راغلی څه دی او د خدای کور دی څوک به رسي دلیل پیش کولی شي. که څوک د په دغه ویډیو دلیل پیش کوي یو عالم وي نو ختمه خبره ته پې نه کوي چې بس دا یاد مې ته وایه چې ته ویډیو کوه صیبه هم درته وایي اختلاف دی پکې بس غلی شي. نو کله چې ګناه معاشره کې عامه شي نو خدای پاک 14مه سپاره کې وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. خدای وایي زه به ستا زندګي تنګه کم تنګه معیشت به دې تنګ کمه بچي به دي
ابد ته لړمانان کما ولې تا زه خفه کړی یم ته خو ما لېږلی څه دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ته عبادت له لېږلی نو ته چې د 2.5 ګزه باډۍ کې زما حکم نه منې او زما نافرماني کې نو زه به تا د دنیا زندگی تنګ کم یا به د روزګار نه پریشانې یا به د بچو نه پریشانې مسلم شریف کې او امام بخاری رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی فرمایي چې الله پاک جبرائیل علیه السلام را وغواړي او هغه ته ووایي چې په پلان کې کلی کې پلان کې انسان دی پلان کې نوم دی د پلان کې زوی دی لاړ شه دغه انسان زما نافرماني کوي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بغاوت کړی دی او زه ډېر خفه کړی یم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زله مبارک ته ډېر دوک رسولی دی زه د دې کس سره ډېر بغض کوم او ته مو سره ډېر بغض شروع که نو جبرائیل علیه السلام ډېر بغض شروع کړي او نو چې کله د الله د یو انسان سره څه په وجه بغض شي داسې ورته نه وایي چې بلډینګ یې کم جوړ کړی زه ورسره بغض کوم خیرات یې کم ورکړی دی زه ورسره بغض کوم نفل یې نه دي کړي تسبیح نه دي اړولي په څه ورسره بغض کوم ګناه کوي ګناه زه یې خفه کړی یم او زما پیغمبر صلی په احد کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو انسانانو وینه چې راجمع کړي د یو پیغمبر د وینې مطابق نشي برابرېدی او بیا د ټولو انبیا وینه چې راجمع کړي بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینې مبارکې ته نشي رسېدی او دغه مبارکه وینه الله قربان کړه د څه دپاره د دین دپاره زمونږ او ستاسو دپاره او موږ هغه هېر کړي دي غاښ مبارک شهیدان کړه د چا لپاره موږ او ستاسو لپاره او موږ داسې وایو یم ټول د یهودو نسواراو نه متاثر یو چې ته به حیران شي چې کم کار هغه کوي کم کار د هغو صاحبانو په رواج کې راغی بس موږ واده که راشي نو به تسبیح هلته ګزارو که یو کس په کور کې داسې چا وایي مه کوه نو هغه ته وایي چې ته جومات کې کښېنه او که بیا به چېرته لږ سیلاب راشي نو بیا ځان بلکل داسې ګڼي چېرې نو بیا دا سوچ نه کوي چې زما کور کې کمې زنانه یا خو تسبیح اړوي خو دیو چې دا کم لباس کړی دی دا کم لباس دا خو چې کم شی معاشرې ته راشي نو موږ ورته نه ګوري دا کار دا څپړۍ دا کپړې د ګیره کې دا لارې کول دا نوکان غټ پرېښودل دا سرخي کول اوس دا د الله د پیغمبر دشمني ده او که دوستي ده دې ته نه ګورو خو صرف دا وایو چې سیلاب رام دې راغی بد وشو ګلی رام دې وشوه بد وشو ګراني راله بد وشو باچا ظالم دی بد وشو او دې ته نه ګورو چې واده راکه پرون نو تسبیح مې هلته کېښودې او ډولکو والا مې راوسته او کور کې مې زنانو ته غونډې راوایستې او هغه مې ترې مخکې که چې ته ورته وها ته ګناه کوه زه پیسې در کوم ما له خدای پیسې راکړلي باډي م راکړله ته ګناه کوه زه خو څه شامل یم او دویم فخر دا مخصوص هم چې زنانه مې رپسې راوایستې ته په بازار روانې که وایي څه کیسې به نکریزې دي نو دا نکریزې د قرآن حکم دی د حدیث حکم دی تاسو ته چا ویلي چې دا کوئ دا د عیسایانو د هندوانو رواج دی نو موږ چې کله رواج خپله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه الله پاک فرمایي چې د سهار نه د ماښامه پورې 2.5 ګزه باډۍ کې ستا غاټ میل کې او 2.5 ګزه دوکان کې او ستا د 6 روپو سایکل کې او ستا د 2 کروڑه ډبه کې جیس کې د ټولو کې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه هغه کار اختیار کا چې کم د پیغمبر په مبارکه زندګۍ کې ستا کور کې واده راغی ټول د ستا نه بغاوت وکړي کوي دی که نه خو ته وایې چې دا د الله حکم دی او دا د پیغمبر طریقه ده او بیا د عبدالله ابن
عمر رضی الله عنه یو ښکلې واقعه مخې ته راوړه وایو خو سوچ ورته نه کوو پیغمبر د خدای وفرمایل چې زنانه د جومات ته ځي بیا چې کله هغه د دنیا نه تشریف ویوړ نو د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو زوی ویل چې موږ یې نه پرېږدو بهرحاله خبره تاسو په دې عمل کې شته ده اورېدلې به مې شیخ صاحب هغه مصلحت هملته لیکلی دی چې د څه د وجې نه ورته وویل خو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ویل چې بچې تا د پیغمبر د خبرې مخې ته داسې خبره وکړه زه ستا څه خبرې نه کوم چا ورته ویل عبدالله ابن عمر صاحب مړ شه مړ وی خبرې څه نه کومه تا د محبوب د خبرې مخې ته ولې داسې خبره وکړه نو محترمو سار شي ماښام شي الله خفه کوو د الله نه نافرمانیانې کوو او بیا په نورو پسې خبرې کوو ظهر الفساد فی البر والبحر سورة روم دی الله و ښکاره شوی دی فساد روح المعانی لیکلي تفسیر هله پاکستان او د هندوستان ټولو نه مخکې عالم لیکلی و چې کله داسې نافرمانیانې شي په دې خلکو به قات راشي قات به یا داسې رزق به نه میلاویږي یا به رزق میلاویږي ای به خو پیسې به سنی نه به شي اخیستې کله چې خلک نافرمانیانې شروع او بیا دغه آیات لاندې لیکلي دي چې سیلابونه به راشي داسې سیلابونه چې خلک به وایي چېرې ما خو په 40 کاله کې داسې فساد نه دی کتلی نو که هغه سړی څه خواته دا خبره وکړي چې 40 کاله مخکې هم داسې بربنډتوب نه و لکه اوس چې کوم شروع دی او څه دا خبره نه کوي وایي ما 40 کاله مخکې هم دا بارانونه شوي خو داسې سیلاب نه و راغلی نو داسې مو وایي چې 40 کاله مخکې زنانه ډېرې په پرده کې وي 40 کاله مخکې هلکان د خدای د پیغمبر نافرماني نه کوله په لاسونو کې د هندوانو کړۍ نه اچلې په ګیرو کې 19 لارې نه جوړولې او بیا فرمایي چې بیماریانې به رمدې راشي داسې بیماریانې چې پلار نیکه به ستاسې نومونه نه یې اورېدلي که موږ وایو چېرې موږ خو په 100 کاله کې داسې بیماري نه ده کتلې نو چې صدام وایي چې 100 کاله مخکې هم داسې حالات نه و لکه دا څنګه چې اوس 100 کاله مخکې ډېر غیرتي خلکو د هغو د زنانه لوپټم چا نه شول دلی تاسو سپین ګیرې وایې که نه چې ټانګه کې به زنانه کېناستې نو بیا به یې کپړه راتاو کړې وه او که د باړې بس ته به نو هلته به هم یو کپړه وه نو 100 کاله مخکې د دې خبر هم د خلکو ډېر خیال ساته تسبیح ډېرې نه اړولې به داسې ساده مونځ به ورته یاد و مدرسې هم ډېرې کمې وې تبلیغ هم کم و خو د دې شي نه ځان ساته نو داسې بیماریانې به هم دې راشي د ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس چې تا بلدلي هم نه او وجه به څه ستا لاس به او بل د دې آیات لاندې روح المعانی لیکلي دي ستا مال حال رزق کې به تفسیر حواله در کوم به وګورئ برکت ختم شي مخکې به 100 روپۍ وړې بازار ته 3 شاپره به دې راوړي 1000 وړه یو هم پې نشي راوړی برکت به ختم شي زنانه به د الله بغاوت شروع کړي دغه جامې به اغوندي خفه کېږئ مه ده ټول موږ د معاشرې خلک یو دې ته سوچ پکار دی نو چې کله ته تروړه کور ته ویسي او هغې دا غټ نوکان پرېښې ورخ وا ګیلاس شړق وا به لوځي ته خو به ما پرون وړه راوړي و که نه نو چې هغه په دغه حالاتو کې ورمخې ته شي نو وړو کې به برکت راشي چې په دې حالاتو کې کټوۍ پخه کړي نو دې کې به برکت راشي ته به نه پریشانه کېږي نو ستا رزق کې به برکت ختم شي او د دې آیات لاندې یو تفسیر دام لیکلی دی چې کلو بانډو کې به دا پی نه دي شوده دا به ختم شي بانډو کې او د بانډو ټول برکتونه به ختم شي نو هغه خلک چې ښه خلک و اوس د ښار نه هلکان تشریف وړي چې اختري وایي سیل لځو نو هغه غریبانان هم هلته خو څه نه شي ویلی او څه پسې هغه خلک هم نو دا نافرمانیان یې هلته هم لاړې شي نو د ښار د کلي برکتونه د آیات لاندې لیکدي ښار ته به راشي او د ښار ګناهونه به هلته لاړ شي نو چې کله داسې نافرمانیانې شي داسې د الله نه بغاوت شي بیا ګیلې مه کوئ حکمران پسې بد ارادي مه وایئ صحیح ځان ملامته کوي ماښام کټه وخې چې کېنه سهار پاڅېدلی ما د الله مې څومره حکم منل دي د پیغمبر مې څومره کله چې قبرس فتح شو
جبیر رضی الله عنه نه روایت دی ابو درداء رضی الله تعالی عنہ دا وای دا سیټ ته ناستو او جړل ډیر زیات وی منګو ته حضرت ولی جاړي وی جاړه م پدی وی ما ته وی چې دا خو ډیره د خوشحالۍ ورځ ده کوپرم ختم کو شي قسم ورکو او دا زینه منګه ونیو وی لا غوره ته وی چې پدی نه جاړم دا خلک زمونږ استادو نه تکړه بیلډینګان یو ډیر قابلو خو کله چې د قوم د الله نافرمانی وکړه نو خدای پاک له زمونږ په لاس سزا ورکړه نن یې زمونږ غلامان کړه نن چې زمونږ څه کولی به شو په دې وجاړمه نو کوم قوم چې د الله نافرمانی وکړي نو هغه به بیا دغسې سړی سړی به نه یو غلامي به کوي سړی سړی به نه یو هغه ته به سوالونه کوي چې یاره په موږ دا شی باندې نه کېږي حالات هم خرابېږي اولا کې تعلق به د الله سره ختم کړی نو محترمو په خپل حالاتو زندګۍ باندې سوچ کول پکار دي 2 ورځې ژوند دی زو د دنیا نه اکبر الآبادی صاحب څه وایي چې یاره دبا کی قبر میں سب چل دینا دعا نہ سلام ذرا سے دیر میں کیا ہو گیا اندھیرے کو قبر کې هم کېدي وایي دا مړی بیا ځان سوچ یا الله قبر کې دفن کړم او په دې دومره تیارو کې دننه تیارو کې کېښودم او ناشنا ځای ته م رالم او چا راسه مخه خم ونه کړه نو دغسې ناشنا ځای ته ځو ستاسې له مخې م دغه یو څو خبرې وکړې الله دې موږ او تاسو ټول د عمل کول توفیق راکړي الله دې موږ او تاسو د ټولو ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا الحمد لله